وسكنتم او اسدل بيتاسو في مساكن الذين فزينوا كذا وخلقوا ظلموا ظلم کړو انفسهم فقل ځانون باندې وتبين لكم او واضح شو تاسو ته كيف فعلنا چې څنګه سلوک کړو موږ سره كيف فعلنا به څنګه سلوک کړو موږ سره وضربنا او بیان کړو لكم الامثال تاسو ته مثالونه وقد مكروا مكرهم او کړه دې حق دین خلاف خپل تدبیرونه وعند الله او الله جل شانه سره مكرهم تدبیرونه دې وان كان مكرهم او اگر چې دې تدبیر تاسو لتزول منه الجبال چې اخذږي په دې سره غرونه فلا تحسبن الله خيال الله جل شانه مخلف وعده مخالفت قول کې د وعده خپل رسوله رسولانو خپل سره ان الله بشک الله جل شانه عزيز ډېر زبردست ذو انتقام بدلا رسول کې ډېر وضاحت سره د توحید دلایل بیان فرمایي او د شانتي اولین مخاطبین د قران چې کوم د مکه خلق هغه ته د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا مخکې خو چې تاسو د ابراهیم علیه السلام د منلو دعوا کوي او ځان ته د بیت الله متولیان وای ابراهیم علیه السلام د بیت الله بنیاد په توحید باندې او دا مشن هم مقدس مکه باندې د عقیده توحید پرچار کولو او د یو ربنا دعاګانې وخت دي او د خپل ځان او د خپل اولاد او د خپل نسل لپاره د شرک نه د اجتناب او د بچیدو لپاره چې د دعاګانې وخت دي نو تاسو څنګه د ابراهیم علیه السلام د منلو دعوا کوي او بل طرف ته 360 بوتان په خانه کعبه کې دننه ایښي او د هغې نه مدد غواړي د هغې عبادت کوي او د دې ټولو وضاحتونو بعد الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو دا ګمان مه کوئ چې الله رب العالمین دې ظالمانو اعمالو باندې به خبره ده هرگز داسې نه ده الله تبارک وتعالی دوی ته مهلت ورکوي تر هغې ورځې پورې چې په کومه ورځ باندې به سترګې به غړېدلې او سرونه به اوچت پاتې شي او دغه شانتي زړونه به د دوی والوځي د یارې نه لهذا یاره ورکړه خلکو ته د هغې ورځې د راتلو نه مخکې چې په کومه ورځ باندې به دا ظالمان خلک به وایي چې ای زموږ ربه موږ له مهلت راکړه څه وخته پورې چې موږ ستا دعوت ومنو د پیغمبرانو اتباع وکړو نو آیا دوی مخکې قسمونه نه خوړل چې یاره زموږ ژوند له زوال نشته دی دا دنیا ختمېدونکې نه ده نو اوس ولې محنتونه کوي نننۍ آیتونو مبارکو کې دغه ظالمانو سره الله تبارک وتعالی خطاب کوي چې دوی ته به وویلی شي چې تاسو اوسېدلي وئ په هغه ځمکو باندې چې کومو خلکو باندې د الله عذاب راغلی او تاسو ته هر څه واضح بیان کړی شوي هم او مثالونه هم تاسو ته بیان شو د هغې باوجود تاسو د الله د حق دین خلاف داسې سازشونه داسې مکر و فریب مو کړی دی چې د هغه مکر او د فریب د وجه نه داسې غټ مکر و فریب چې غرونه د ځای نه خوځېدلي وي د هغه مکر و فریب د وجه یعنې دومره منظم سازشونه د اسلام او د پیغمبر اسلام او دین حق خلاف تاسو کړي چې غرونه مو د ځای نه خوځولي وي خو الله تبارک وتعالی ستاسو د اعمالو نه خبره نه دی او الله جل شانه زبردست انتقام غوښتونکی دی فرمایي وسکنتم او اوسېدلي وئ تاسو فی مساکن الذین فزینوا کذ او خلقوا ظلموا چې ظالمان چې ظلم یې کړی انفسهم په خپلو ځانونو وتبین لکم او واضح شوي د تاسو ته کیف فعلنا چې څنګه سلوک وکړل بهم دوی سره چې څنګه سلوک وکړو دوی سره وضربنا او بیان کړو موږ لکم الامثال تاسو لپاره مثالونه ان تاسو د مکې خلک او دا شانتي د نور د هر یو قوم د خپل ځان مخکې چې کوم قومونه هلاک شو د هغوی او کورونه د هغوی کندهارات او د هغوی باقیات د هغوی هغه قرآن کلي او قریې او ښارونه خپل سترګو باندې به کتل چې دا خلک د الله تبارک وتعالی د عذاب په نتیجه کې هلاک شوي خو بیا هم د هغې نه عبرت نه واخیستل وقد مکروا او کړي دوی د دین حق خلاف مکرهم خپل تدبیرونه وعند الله مکرهم او د الله جل شانه سره د فریبونه د دوی وإن كان مكرهم اگر چې د دوی تدبیر داسې لتزول تخذي منه الجبال دا غي مکرونه فقد مكروا مکروا او دوی مکر کړو سازش کړو د دین حق خلاف هر قسمه تدبیر خپل دوی استعمال کړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د لالچ په ذریعه باندې مال او دولت د لالچ په ذریعه باندې چې هغه ونشو بیا د قتل سازش او چې هغه ونشو د جلاوت کولو سازش د بدنامولو سازش هر قسمه خپل مکر وچلو تر دې پورې چې تر نن تاریخ پورې دغه کفارو او د یهودو نصارو چې اولاد د هغوی دا کوشش شروع ده څرنګه چې په هغه دور کې دوی د ختم نبوت ناموس رسالت باندې حمله آور او د پیغمبر اسلام د پیغام د خورېدو په لاره کې رکاوټ نن هم دغه قوتونه د قادیانیت او د مرزایت په صورت کې چې هغه د دین اسلام خلاف په سازشونو کې هغه چې مصروف دي او مشغول دي څرنګه چې هغوی د پیغمبر اسلام د پیغام د خورېدو په لاره کې هغه دور کې په مختلفو طریقو سره رکاوټونه اچول
نن دقه ومغه کفار د قادیانیت او د مرزایت په صورت کې لګیا دي مختلفو طریقو سره د اسلام او د مسلمانانو خلاف سازشونه کوي د مال لالچ ورکوي وحدي لالچ ورکوي د بهر ملکونو د نشنلټۍ لالچ ورکوي او دغه شانتي بالخصوص د انټرنیټ په ذریعه باندې ډېر زیات مسلمانانو ایمان هغوی متزلزل کړی دی هغوی ته نقصان ورکړی دی او دومره منظم سازش دی چې نن کچري په انټرنیټ باندې یو سړی د قرآن مجید تفسیر سرچ کول غواړي ترجمه تفسیر سرچ کول غواړي نو د ټولو نه مخکې د مرزا غلام قادیاني ملعون چې کوم تفسیر دی ترجمه د هغه مخکې راشي چې کوم د قادیانیانو 1500 ویب سایټ داسې دی په انټرنیټ کې چې هغه هغې باندې بظاهره باندې باشعه خلک او هغوی چې د قادیانیت او د مرزایت پرچار کوي د مسلمانانو ایمان نه محرومه کوي چونکې عقیده ختم نبوت د هر یو مسلمان یو بنیادی عقیده ده عقیده ختم نبوت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی دین بغیر دین بعد بل نبی دنیا ته راتلونکی نشته دی حضور صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې ایمان راوړل چې د الله محبوب پیغمبر چې د خاتم النبیین دی دې ته وایي عقیده ختم نبوت او چې هر څوک دا عقیده وساتي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد بل څوک دنیا ته راتلی شي یا نبی یا ولی داسې چې هغه ته د نبوت مقام حاصل وي دا انسان کافر زنديق او مرتد دی څرنګه چې مرزا غلام قادیاني او دغه شان دغه ذریت او دغه اولاد دي نو هغوی لګیا دي د ملک او د دین اسلام خلاف سازشونه کوي نو بل طرف ته الله رب کائنات خپل د محبوب پیغمبر د ناموس او د رسالت د حفاظت لپاره افراد داسې پیدا کړي دي چې الله رب العالمین دا وعده کړې ده ورفعنا لك ذکرک زما محبوب پیغمبر ستا شان ستا مقام ستا عظمت هغه مونږ اوچت کړی دی او څرنګه چې هغه وخت دشمنان ووایي چې دا ابتر دی د اولاد نشته د مشن رسول مخکې چلی الله رب کائنات ورته فرمایي چې انا اعطیناک الکوثر زما محبوب پیغمبر مونږ ته خیر کثیر درکړی دی ډېر لوی خیر درکړی دی فصل لربك وانحر رب دپاره لمونځ کوه قرباني کوه ان شانئک هو الابتر ستا دشمن به ناکام او نامرادي دا د الله رب کائنات وعده ده او تاریخ د اسلام په دې باندې شاهد دی چې په کوم دور کې چې دغه کفار د اسلام خلاف سازشونه کوي د دین اسلام دشمنان راپاسي لکه قادیانیت او نسایت او نور باطلو فرقو په صورت کې د پیغمبر اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان راپاسي د دین اسلام خلاف سازشونه کوي نو دغه شان کې عشاق مصطفی هغوی راپاسي د دین اسلام او د ختم نبوت ناموس رسالت او ناموس صحابه هغې تحفظ کوي دا د الله تبارک وتعالی طرف نه انتظام شوي ومکروا مکرهم وقد مکروا مکرهم دوی خپل مکر چال چلن هر قسمه د خپل وس مطابق دې سازش کړو د حق دین د رکاولو خلاف د بدنامولو خلاف وعند الله مکرهم او د الله جل شانه سره د تدبیرونه د الله رب کائنات د هر یو تدبیر چې دی هغه ختمي نور خدا ہے کفر کی حالت میں خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دوی د خپل خلود په دې ټکو باندې د الله نور مټاول غواړي والله متم نوره الله جل شانه خپل نور چې دا پوره کول غواړي په ټول دنیا کې ولو كره المشركون ولو كره الكافرون اگر چې کافران نه خوښي اگر چې مشرکان نه خوښي الله رب کائنات چې خپل د دین حفاظت په هر طریقې سره چې کوي الله رب کائنات هغه لپاره رجال کار پیدا کوي افراد پیدا کوي خپل دین حفاظت د خپل ذریعہ باندې وان كان مكرهم لتزول منه الجبال اگر چې د تدبیر داسي چې خوځول کې غرونه دومره منظم سازش کوي څرنګه چې دوی نوجوان نسل ته د غار حکومت د نشنلټۍ لالچ ورکوي صرف خپل پاسپورت باندې احمدي مسلم ولیکي نو چې مسلمان چې ځان ته احمدي مسلم یا قادیاني ولیکي نو هغه مرتد شو اسلام نه خارج نو په داسې نشنلټۍ باندې څه کوي په داسې دنیا مال او دولت باندې څه کوي چې سړی ایمان د لاس مختلف قسمه د نوجوان نسل د ګمراه کولو لپاره سازشونه داسې سازشونه وان كان مكرهم لتزول منه الجبال الله رب کائنات فرمایي داسې سازشونه کوي د اسلام خلاف دا صرف د هغه دور لپاره مخصوص نه دی قسم دی تر قیامت پورې به د دوی د دجل او فریب د یهودو نصارو د خپلو ایجنټانو په ذریعه باندې لکه د قادیانیت نظریت په ذریعه باندې نور باطلو فرقو په ذریعه باندې د پوښتنه به جاري وي او داسې سازشونه به کوي لکه چې غرونه په هغې باندې وخوځي خو د الله رب کائنات چې هغه تدبیر ومکروا ومکر الله دوی هم یو سازش کوي الله رب کائنات هم یو داسې تدبیر کوي چې د دوی هغه تدبیر هغه ناکام شي فلا تحسبن الله يا مكوت الله جل شانه باندې مخلف وعده چې مخالفت کوونکی د خپل وعده رسوله او خپل رسولانو سره الله رب کائنات خپل پیغمبرانو سره کوم وعده کړی دا ورفعنا لك ذکرک زما محبوب پیغمبر موږ استاد شان استاد مقام او استاد مرتبه چې موږ بلند کړی چې کړی د ټول کائنات باندې نو دا د الله د محبوب پیغمبر چې کوم مقام دی او کوم ختم نبوت چې کوم عظمت دی د الله د محبوب پیغمبر چې کوم عزت او عظمت د ټول دنیا د انسانیت په زړونو کې دی نو په داسې د مرزا غلام قادیاني په شان چې پړانده کاڼه ډېر راپاسي او چې هر څومره خپل د یهودو نصارو په اعمالو دولت چې دی په مسلمانانو کې خوره کړي خو د الله رب کائنات کومه وعده ده ورفعنا لك ذکرک د الله د محبوب پیغمبر شان عظمت او مقام الله رب کائنات چې کړی دی داسې دجال او داسې شیطان د دوه جهانو سردار په شان او مقام کې څه کمی نشي راوستلی ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبرانو سره کوم وعده کړی ده د هغې مخالفت چلی نه کوي
ان الله بشک الله جل شان عزیز ذو انتقام، عزیز بے زبردست ذو انتقام، انتقام غشتون کې اگر چې الله تبارک وتعالى مهلت ورکړي ډیر ورکړي په دنیا کې، او چې کله په انتقام غشتو باندې وي راشي نو عزیز بے زبردست ذو انتقام، انتقام غشتون کې ذات دی.